गुड मॉर्निंग सहर में पखैर और ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو د پخیر پښتونخوا یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو مونږ ګورئ جناب نیغ په نیغه د هم پښتو ونه لیدونکو نن پنځشنبه یا د جمعرات ورځ ده نن به تاسو بېلابېل میلمانه هم لرو ان اف کورس د نن چې کومه سټوري ده هغه انټرسټینګ ده هغه خلکو دپاره کوم چې خلا سره او ستورو سره او سیارو سره شوق لري نو داسې یو سټوري موږ نن تاسو سره شریکو خو تاسو په دې پروګرام کې شرکت هم کولی شئ او هغه د لایف کال د لارې جناب زموږ ټلیفون نمبر دی 05187474804 یعنی 051840804 او زموږ بل ټلیفون نمبر دی جناب 051874690 یعنی 050 دا اسلام آباد کوډ دی 874690 دا زموږ د پروګرام ټلیفون نمبر دی که تاسو غواړئ چې موږ ته واتساپ میسیجز وکړئ جناب هغې دپاره زموږ نمبر دی 00923080 7778880 دا زموږ د واتساپ نمبر دی په دې تاسو موږ ته واتساپ میسیجز کولی شئ که تاسو کال نشئ کولی یا تاسو کال نه میلاویږي باقي د هغې نه علاوه زموږ د سوشل میډیا چې کوم هینډلز دي کوم آیډیز دي د فیسبوک انسټاګرام ټویټر زموږ د هم پښتون چې کوم یوټیوب چینل دی ویب سایټ دی دا تاسو ته ښکارېږي تاسو هلته چې دی نو زموږ د چینل اکاونټ چې دی هغه فالو کولی شئ ځکه چې هلته به تاسو زموږ د چینلز زموږ د پروګرام سره سره زموږ د چینل چې نور کوم پروګرامونه ډرامې چلیږي د هغې اپډیټس به تاسو ته میلاویږي نو جناب نن چې کومه سټوري ده که نه نو هغه دا ده چې په اسټرالیا کې میش یو پاکستاني ډاکټر چې دی هغه یو موبایل ټلیسکوپ جوړ کړی دی د دغه پاکستاني ډاکټر مقصد د دې لرې لیدونکي ټلیسکوپ نه چې کوم دی هغه دا و چې خلک هغه سیمو کې چې بېلابېلې سیارې وویني یا شوکي چې هغه د هغې لیدو دپاره که نه او د ډېرو خلکو لاسرسي نه وي دوربینونو ته څنګه چې زموږ اوس ما ته څه پته ده چې لکه د دې دوربین زه پیدا کړم او زه سیارې وګورم نو زما لاسرسي خو نه دی نو هغه وایي چې دغه خلکو دپاره باید داسې وشي ډاکټر اکبر حسین په وینا دغه ټلیسکوپ تر 10,000 کیلومتره زیات د لیدو وړتیا لري یعنې 10,000 کیلومتر نه زیات تاسو هغه کتلی شئ د دغه ټلیسکوپ په وسیله یو څخه تر 10 سانتي میټره پورې د خلایي کثافاتو د لیدو امکان شته دی د بی بي سي اردو د یوې ریپورټ له مخه دا لا د یو ټینک په شکل دی څنګه تاسو به د هغې شکل ښکارېږي هم او یو پلاستیکي ګنبد دی چې په دې کې د 11 انچه په دیارمیټر دوربین نصب شوی دی او په دې کې خلک کولی شي چې په اسانۍ سره ستوري له نږدې وګوري واو صحیح ده زه ستوري لیدو زما دومره شوق نشته دی خو داسې ډېر خلک چې د هغې شوق دی د خلا سره د سیارو سره د ستورو سره نو د هغې دپاره دا یو ډېر زبردست کار دی بل دا چې کله چې اکبر حسین په 90s کې که نه په د 90s کې هغه کله کراچۍ کې اوسېده نو هغه د ستورو پوهنې او د دې د زده کړې چې دی ډېر زیات شوق و چې هغه د دې زده کړه وکړي او دې سره یې شوق وڅنګه چې مخکې ما ډېر خلک دي چې هغه شوق لري او د هغه ورور مهدي حسین چې دی نو د هغه هم د هغه په رنګ د دې شوق و ښه دی داسې چې ګورې داسې چې دا شوق و نو دی دا پته ده چې د په اسټرالیا کې جاب وشو نو کله چې دی اسټرالیا ته لاړو ډاکټر صاحب نو دا اندازه وشو چې هغه جاب نوعیت داسې و چې هغه به ټراولینګ ډېر زیات کولو نو ظاهره خبره ده چې تاسو سره داسې ټلیسکوپ وي چې هغه یو ځای کې وي نو ته هغې سره یو ځای ته ټراول نشي کولی نو هغه وایي چې ولې نه داسې یو موبایل ټلیسکوپ زه جوړ کړم چې زه چېرته ځم هغه ځان سره یوسمه نو هغه داسې یو دغه هغه ګاډي په ستاسو تصویرونو کې به ښکاري هغه به تړلي چې چېرته ځي هغه ورسره روان وي او 2014 نه په رادي خوا باندې چې دی نو هغه تقریبا 10,000 کیلومتره چې کوم دی د هغې نه زیات سفر چې دی په دې موبایل ټلیسکوپ باندې کړی دی وکړه انټرسټینګ سټوري نو موږ غواړو چې په دې پروګرام کې د انټرټینمنټ سره سره انفارمیشن مو اوسیږي او لیدونکو همدې سره زما د کوکینګ طرف ته او ګورو چې نن زموږ شیف چې دی هغه موږ ته څه تیاروي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ښه صحت ښه دی زه ښه یم تاسو بېګا تاسو ډېر زیات طبیعت خراب نن تاسو څنګه زه بس پرون لږه ښه یم شکر دی ښه نن زه ډېر زبردست ډش پخوم هغې کم نن څنګه موسم بدلیږي زه خپل ریسپي مې ورسره بدلوم که نه چینجینګ پکې راولم هغې لپاره نن زه یو ډېر یونیک ډش پخوم هغې له هوټ سموک ونګس دا ډېر زبردست ټیسټ دی د دې کې کم انګریډینټس استعمالېږي هغه زه فرسټ اف آل انټروډیوس کوم هغه لپاره موږ له پکار دی
400 ग्राम विंग्स पकाड़ दी खादी की तासो स्किन वाला में इस्तेमाल शे और बगैर स्किन वाला में तासो इस्तेमाल शे देखे और ड्रेसिंग लपारा मूंग लकम सलाद पकाड़ दे योदत गाजर पका रहा था बल योदत बादरन पकाड़ दे मुक्ता सारा टुकड़े दिलू खिशा तपट अदा लगा उचा तो उन्हीं से हाँ ना ज़का ज़का ओके योदत बादरन पकाड़ दे मुक्ता योदत ड्रेसिंग वाला चुकंदर पकाड़ दे और नन तासो कैसे तासो टीवी को वो रहा दाश शेष सशे देगा दाडीरा दिता अफगानियन मूली सुरखा कोई उसने कोई मताज होता सिर्फ दगा मुलदा वाला मुलेला सुरखा और योदत की कब गार्लिक सुन पकाड़ दे योदत और चौवा योदत गार्लिक पकाड़ दे मुद्दा वो गार्लिक चिता सुकमे उगे यादवे न उगे तासु गट राग से तासु उनची गोरे दोन गट इदा न ची और कोड़े शान दे रावाले हाँ हाँ दे कम नेशनल बार कंस्टिट्यूशन इस्तेमाली की इंग्लिश में इस्तेमाली गया फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टेबल स्पून विनेगर पकाड़ देला चिली सॉस पकाड़ दा हाँ दे कम सॉस ला पारा कम पकाड़ दे अगले बार फर्स्ट ऑफ ऑल 5 टेबल स्पून केचप 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस टेस्ट ला पारा मुझे इस्तेमाल होगा चिकन पाउडर और दे संग सॉस के चिली का क्रश चिली भी इस्तेमाल की 2 टेबल स्पून गर्म मसाला भी इस्तेमाल की देखे एंड 1 टेबल स्पून वाइट पेपर और 1 टेबल स्पून ओरेगानो दादा इंग्रीडियंट्स दे खादे कम तरीका जोड़ो कम तरीका था और आगा ढेर आसान और ढेर यूनिक दे और वेरी सिंपल है सड़े जान कोर के इस्तेमाल शे जान कोर के जोड़ो शे द हॉट स्मोक विंग्स खा अवल बार 10 ग्राम शमा कुकिंग ऑयल बवालू अवल होंते गरम बकू अगने पस दा सुन और उगा बरावालू दा चोप बकू दा बदे की वाबुशु अगने पस दा कम विंग्स दी दा बरावालू दा बदे की बा हाफ डन बकू लग फ्राई बशी लग 10 to 15 मिनट्स पका फ्राई बने का दा संग फ्राई शी अगने पस दे कम सॉस तरीका ढेर आसान दा 5 टेबल स्पून शमा कुकिंग ऑयल बवाले आए के गार्लिक और सुन चॉप बके पके वा बचे अगने पस गार्लिक तब उगवे हाँ गार्लिक उगा वालू आगा चॉप बकू सुन बवालू चॉप बकू अगर बा शमा कुकिंग ऑयल की वाचू बा और 5 मिनट्स बाद संग लाइट ब्राउन शी अगने पस मुगा दा केचप चिली गार्लिक सॉस और दा वाइट पेपर और दा गर्म मसाला और दा क्रश चिली और दा टेस्ट ला पर चिकन पाउडर पका दा पके वाचू बा दा संग दमो दे तकरीबन 15 मिनट्स देवन लगेगा तैयार होला पारा दा संग दा मिक्स के बा दा प्रेदे बना खा अक्सर खलक दा संग बता सो प्रेदे बा दा खराब बशी दा बजा ला सर चमचे सर खोजेबा खामा खा 15 मिनट्स पका दी दा संग वो खजी अन पास दा कम विंग्स दलता फ्राई करी दी शमा कुकिंग ऑयल की दा बो रावालू दा दे सॉस के वाचू बो और खप के मिक्स बकू दे सारा दे सॉस दे सारा मिक्स बिशी दा बा दम बने 15 मिनट्स प्री दी बाने पास मुआ सैलेड बरावालू ड्रेसिंग बकू बाने पास दम डिश आउट बिशी दा ये तरीका थैंक यू उस दारा तो है ची दा अफगानान दे तमुली सुरखा कोई नो तास वर्त सवाए मुंगा मुली असरा मुली खसरा मुली वतवाए असरा मुली मुंगा खा सही दा उस दारा तो है ची गार्लिक तो सवाई गार्लिक तो उगा हुआ अक्सर तो जब इंग्लिश और पश्तो के मिक्स करने से कला जब के पख्तो की खबरों को कला इंग्लिश की खबरों को कला चल गोरा चिताला उस पख्तो न रात लेने बिया खबर आवेगा ना पख्तो राजी माशाल्लाह तासुबीरा खदर जी बिल्कुल उमदासिदा खदारा तो है जकी दा चिकन विंग्स ډیر خلک خوخی ماشومان کو ډیر زیات شوق سره خوري کنه دا غي ډیر زیات خوخی نو دا چکن وینګ که تاسو کور کې تیار کړئ نو ما خیال دا په کمو پیسو کې هم راشي صفا به هم راشي لکه دا شمه کوکینګ آیل کې لګیا دی ځکه ته نو هغه ته پته ده چې دا صحت دپاره نقصان دی نه دي د خپل ضرورت مطابق هغه تاسو کې آیل اغوستی شي کوم چې بهر تاریخي د هغې د آیل نه تاسو نه خبر چې کوم آیل استعمالیږي هغه آیل څنګه ایښي دي په هغې کې چې کوم څیزونه استعمالیږي نو که په کور کې تیار کړې دا اوس وګورې زه بیمار یم نو نه غواړم چې تاسو هم بیمار شئ نو ځکه خپل ډېر زیات خیال ساتئ د خوراک سپیشلی ډېر زیات خیال ساتئ
ګوره زه بیمار یم زه کار کوم او زکی چې بیمار وکنه نو هغه ځان بیا هسپتال کې داخل کړی زما استاد یو زما غوندې بیمار وي کنه بالکل تاسو باندې سخت بیمار او دا جمعه ورځ او بس هغه نه پاس بیخي 2000 هسپتال کې اډمټ وم بیخي پاسې دی نه دا صرف دې لپاره و چې دې د ټیک ټاک سه ویډیوز جوړ کی او ملګری ولا راشي او خلک وي او مای ګاډ زکی خو هسپتال کې دی داس شان بالکل زه ډېر زیات ډسټرب شوم بیګا تاسو زیات بیمار وم زه ډېر زیات ډسټرب نن میډم بیا بیمار ته څنګه سو الله سره پرون نه لګه خیمه سید پرون ما صدا شو زما خو ډاکټر ده نو ما غي ته میسج سار وخت بل شپه ما دې ته میسج وکړو نو ما غي ته چې بیمار ته میډیسن د څه خورم د دې څه طریقې کار دي نو غي مال پرون غرمي پر ریپلای را نه کړم مې د دې ډاکټر په کور کې څه ضرورت چې موږ لیفت نه راځي دا غوې ما پروګرام ته کم ډاکټر راځي هغه ته پوس وکما خو خره هغه بیا ز ګایډ کم نو اوس پرون ډیره خیم و دا ته به مې کم شي ان شاء الله بیا به بالکل موږ دا غان ګو تاسو کوم ویډیوز ګوري هغه میډم نه پاتې دا زکی نه ته دعا نه کې تا کو دعا کول تا باندې سوپ تیار کړو بس ما اصل کې ګور تاسو مړې خراب ډیر سخت او زما کوم سوپ دی اړې دا تاریخ او مرچکی دا اکثر نه دا چکن وینګز خو زه خوړې نشم دا خو غوړ دي زه ټوخېږم ته به مې دا او دا وګه تاسو زکی چې کم دی کنه هغه ما باندې نه خفه کیږي بالکل دا به پکار دانن ازبکی یا ټرکیش سوپ تیار کړی وي خو خیر دا حساب کتاب به زکی سره کوو تاسو زما والے واپس راستانه کیږي ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو ځلې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو هنر ډېر لوی څیز دی او په دې کې شک نشته چې زمونږ د پښتنو خاوره چې کومه ده یا موږ چې کیپي وایو نو هغې کې د ټالنټ یعنی د قابلیت یا د هنر ساتونکو خلکو کمی نشته دی هغه په هر یو فیلډ کې وي هغه د تعلیم په فیلډ کې وي هغه که په هیلث کې وي هغه که تاسو صرف نوم واخلئ هغه که بیا په ایز ډرامه کې موږ وګورو هغه که موږ په لیکونکي کې وګورو که شاعر وګورو همداسې یو آرټ دی چې هغې ته ووډ آرټ وایي موږ سره یو داسې میلمه دا وخت ناست دی چې هغه تقریبا د 15 کالو نه زیات وخت کیږي چې هغه دې حوالې سره کار کوي هغې سره به خبرې کوو او تپوس به ترې نه کوو چې د کیپي د کومې سیمې سره د هغې تعلق دی د کار سره د هغې پیژنګلو څنګه وشوه او یقین وکړئ زما سټوډیو کې د هغې کار پروت دی د هغې د لاس نه هغه به زه تاسو ته ښیم نو تاسو به هم ډېر زیات خوښ شي ما سره ناست دی ډېر محترم سید احمد شاه ابدالي ستړي مشي جي مهرباني شکریہ دا راته وایي چې د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی تقریبا 15 کال نه زیات او خو مې د کومې علاقې سره تاسو زه د ډومیل بنو سره ډومیل تاسو چې کله بنو ته ځئ دلته نه نو کرک نه بعد یو ډومیل علاقه راځي ډومیل هغې ډومیل سره صدراون زمونږ کلی دی او د وزیرستان یو پټی ده هغې ته وایي پاټا یو خو فاټه ده که نه جي فیډرلی ایڈمنسټریټ ټرایبل ایریا دا پاټه ده دا پاټه وه که نه پرووینشلی ایڈمنسټریټ ټرایبل ایریا صحیح ده سردار ته وایي چې تاسو سبق کم ځای نه ویلی دی او دې آرټ طرف ته بیا څنګه راغی زه لیدونکو تاسو زه دا ښیم دې په لرګي باندې داسې لیکنې دا جی ما بنو ګورنمنټ های سکول نمبر 3 چینل صاحب میډیکل کالج جوړ شوی دی هغه نو هغه سره هغه ما میټرک وکړو نو زه کله کله خلکو ته ګپ شپ کې وایم هم چې موږ ما په میډیکل کالج کې میټرک کړی دی که نه ځکه چې نن سبا هغه میډیکل کالج دی هغه بنو او هغې نه پس پېښور نه ما ډپلوما واخیسته یو پرایویټ دغه آرټس سکول و که نه او هلته سکلپټر بیسیکلی هغه ما سکلپټر کورس وکړو سکلپټر زه بیسیکلی سکلپټر یم نو دا سکلپچر چې کوم کلی باندې او سیمټو باندې او لرګي باندې دا د دې سټډي مې کوله د دې ریسرچ مې کول ته د دغه یعنی پوره چې کوم تربیت و هغه ما هلته وکړه ما یو زده کړه و هغه ستاسو هلته وکړه جی بالکل جی هغې نه پس کراچي ته زه لاړم هلته کراچي یونیورسټي نه ما ګریجویشن وکړو فاین آرټ کې جی ډېر ښه جی او بس هغې نه پس بیا ایډورټایزنګ سره زما تعلق په بنو کې زما استادان هم دي لکه اسماعیل بابر چې کوم دی وفات شوی دی اوس خدای پاک دې وبخي هغه زما کیلیګرافي او په ټرک آرټ کې زما استاد و
لکه زما چې کوم هغه یو تګې ورته وایي که نه تګ آرټ والا جی بالکل هغه داسې وه چې ما مختلف استادانو نه هم وخت زده کړه کړې. لکه بل یو استاد یاسین دی هغه نه ما کیلیګرافي انګلیش کیلیګرافي هغه زده کړه. ټرک آرټ زما اسماعیل بابر نه اسماعیل بابر سید اقبال شاګرد و. هغه سید اقبال ډېر غټ نام دی د ډیر اسماعیل خان هغه هم وفات شوی دی اوس. نو دا زمونږ ټول استادان نو چې کله ما د ټول چې کوم د آرټ والا برانچز چې کوم دی لکه کیلیګرافي شوه لکه لاین آرټ شو لکه سکیچ شو لکه واټر کلر کې پینټینګ شو اویل کې ټرک آرټ شو دا ټول نه پس ما وی چې یو داسې کار چې سړی سټارټ کی ځکه چې زه بیسیکل سکلپټر یم که نه نو ما چې داسې یو کار سړی سټارټ کی لکه ټرک آرټ په شان یو پاکستاني چې کوم یو ټریډیشنل دغه جوړ شي یو پیژنګلو جوړ شي پیژنګلو جوړ شي بالکل آرټیست چې کوم دی دا یو اختراع یو نوښت راوستی دی په دې فیلډ کې که نه. نو بیا هغې نه پته دی چې د لرګې ځکه تاسو د پروګرام شروع کېدو نه مخکې ما دا وایي چې تاسو دا کس چې تاسو په دې نړۍ کې یعنې په دنیا کې اول ځل تاسو چې کوم د دې ووډ آرټ چې کوم انټروډیوس کړه هغه تاسو وکړه. نو دا آیډیا څنګه درته راغله څنګه تاسو او څونه کوشش په دې باندې وکړو؟ داسې لکه تاسو چې ما مخکې وایي چې زه بنیادي خو زه سکلپټر مې که نه سکلپټر نو زما رجحان چې کوم دی هغه لرګي طرف ته ډېر زیات و لرګي طرف ته حالانکه ما ساین بورډز پینټینګ مې هم کړی دی نور دغه مې نو ما په دنیا کې دا ټول د لرګي والا کار سټډي کو اسپیشلی چې کوم ایټالین آرټ چې کوم دی هغه ډېر په لکه پرتګال والا چې کوم دی پرتګال او دغه اټلی دوی په لرګي آرټ کې ډېر مخکې دي دوی نو هغه ما سټډي کو خو چېرته هم د پورټریټس نه جوړېدل ځکه چې تاسو ته به یو پته وي چې کله یو نارمل آرټسټ چې کوم دی هغه چې کله یو پورټریټ جوړوي نو هغه ډارک نه لایټ طرف ته یو پروسیس یې هغه مکملوي. اول ډارک رنګ لګوي بیا هغې نه بعد میډ ټونز لګوي لکه ستاسو مخ چې دی هغه چې نقشه چې کومه ده لکه سترګې لکه پوزه دا هر څه شو کولو لپاره میډ ټونز پکار دي. هغه میډ ټونز په دې کاروینګ کې نه کېدل چېرته هم نه چا کوی شو که نه نو هغه به تقریبا ما 8 کاله لرګی خراب کو 8 کاله جی بالکل بیا هم ټرای کوله بیا بار مې ټرای کوله نو په آخر کې میډ ټونز چې کوم دی دغه شو دې کې به تصویر تاسو خیال شي لکه دې نه وروسته دا بل چې کوم دی دا صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبي دې کې چې دا مخکې یو خو تاسو ډارک نه یو خو ډارک کلر دی که نه تاسو طرف ته دا ډیپ کاروینګ دی دا زما خپل یو فارموله ده ما خپله فارموله جوړ کړه لکه آرټسټ چې کله ډارک کلر لګوي نو هغه ډارک انټو ډیپ دا زما فارموله شوه ډارک انټو ډیپ او هغه چې کوم لایټ کلر لګوي زه هغه کوم لایټ انټو سلایټ یعنی ډارک کلر ډیپ کاروینګ لایټ کلر سلایټ کاروینګ او منځ کې دا میډ ټونز دي چې تاسو دا وګورئ که نه دې کې ډاټس دي هغه ډاټس کې دا جی ډاټس کې مونږ دغه میډ ټونز ځای دا نو دا تصویر 8 کاله ریاضت نه بعد دا شی 8 کاله ډېر ټایم دی نو 8 کاله چې لږ نن سبا خلک یو میاشت نیم نه یو هفته ټرای کوي په یو څیز باندې چې بیا هغه نه کېږي نو هغه پرېږدي. او جی تاسو ته ما وویل که نه چې ما بنیادي شی خو زما لرګی دغه دی که نه ما ته ډېر ښه ښکاري که نه لرګی نو ما نور هم خپل کار کوو لکه ساین بورډ مې تاسو ته وویل نو خو لکه دې باندې کوشش نه و پرېښی که نه دې باندې لګاتار بالکل جی په کور کې چې چېرته بس لرګی به مې استعمالوم او داسې یو کار کوون چې لکه هغه مخکې چا نه یې کړي چې لکه تا هغې نه آیډیا واخلي چې هغې څنګه کړی که جی بالکل جی نو 8 کاله ډېر ټایم دی او بیا سم جوړول چې هغه کامیاب شو فرسټ چې تاسو وایي چې اوکې ما چې څه غوښته هغه چې کله اصلي خبره دا ده چې ثقافت چې کوم دی که نه جی دا خو د 3 شیونو نه بعد ثقافت یعنی ټریډیشن چې کوم دی هغه یو کلچر چې کوم دی هغه جوړیږي. نمبر فرسټ آف آل خو ټول نه مخکې ضرورت هغې نه پس ایجاد بیا ایجاد نه پس ډېر وخت پاس هغه شی ثقافت جوړ شي لکه اوس اثار قدیمه کې تاسو لګنداره آرټ چې کوم دی په دې کې تاسو برتن مرتن چې کوم دی هغې زمانې والا دا د هغوی ضرورت و
لکه اوس لوټه ده لوټه اوبو دپاره ګډیوه چې مونږ ورته وایو هغه ضرورت و د هغوی استعمالوله هغه یوه ورځ زمونږ ثقافت جوړ شو اوس حالانکې مونږ هغه شی نه استعمالوو مونږ هغې په ځای ډېر شیونه راغلي که نه ایډوانس شوي دي لکه لوټې نه کوزې نه سراهي نه بیا اوس نن سبا مسلم شاور دی که نه باتروم کې دغه کې د مخکې دا و نو دا شی چې کوم دی دا هم زما په ذهن کې خو لرګی دغه چې لرګي کې چې کار وشي او پاکستان نام په دې کې خو دې کې دوه شیونه یو خو چې کوم دی یعنی پورټریټس او بل کیلیګرافي اصل خو زمونږ د اسلامیک چې کوم ټریډیشنل آرټ دی هغه کیلیګرافي دی نو ما خو چونکې کیلیګرافي زه کیلیګرافر هم یم کوفي کې او سولس کې نستعلیق کې دا زما کیلیګرافي هم ده نو په دې کې هم ما ویل چې دې کې هم یو داسې ګرافیکس جوړ شي که نه چې دنیا کې خلکو ته پته ولګي چې دا صرف په کینوس باندې نه کېږي لکه اوس چې نن سبا څومره خلک چې د پینټران آرټسټان چې څومره په کینوس باندې لګیا دي هغوی سره پینټینګ وي هغوی سره رنګونه وي هغوی سره مختلف آپشنز وي هغوی رنګ لګوي شي ډیلیټ کوي هم شي خو ما سره هغه آپشن نشته دی مونږ دا وکړو چې ما د دې ایکسپریمنټ چې وکړو لرګي چې لرګي کې مونږ ته دوه کلر پکارو که نه چې مونږ ظاهر خو یو ډارک یو لایټ هغې نه پس به تاسو بیا شی جوړوی شئ که نه نو دا رنګونه چې کوم دي دا ډېر یو ټمپرري شی و نو ما څه وکړل دا نو ما چې اول څه جوړ کړي وو اول هم څه لیکلي وو یا هم چا تصویر جوړ کړی چې اته کاله تاسو تېر کړو اول ځل تاسو ټول نه مخکې الله نوم مې لیکلی دی الله نوم باندې کلمه مې لیکلې ده نه چې لکه کوم تاسو په لګي چې اوکې اوس د مخکې دې کار کولی شم چې اته کاله تاسو په څه باندې ټرای کوو لګه نه جی نو هغه تاسو الله نوم و چې تاسو کې کامیاب شئ نن بیا تاسو کار شروع کې دی جی بالکل صحیح ده صحیح ده دا راته چې دې کې لرګي کم یوز کوي تاسو ځکه دلته ما یو تصویر کو ته هغې لرګي میندې دا لږ ډبل دي څه خاص لرګي هم زه نه په دې کې زه مختلف لرګي استعمالوم لکه دا تاسو په لاس کې چې هغه دی دا کیل ووډ دی که نه کیل ووډ یو امپورټډ لرګی دی امپورټډ هغه چاینا کې هم ملاویږي اسټرالیا نه هم راځي او دغه نه او زمونږ پاکستاني کیل هم دی هغه لږ ښه کوالټي هغه ښه دا لږ دروند دی او جی بالکل او دا لږ سپک دی جی اصل هغه دا دی چې دا سوځېدلی شوی دی که نه ځکه چې زه اول فرنس کې دغه سوځوم دا ټول لرګي په دې کې نه چې کوم مویسچر دی ختم شي هغه او دې باندې یو سرفیس راشي ډارک هغه ډارک سرفیس ایکچولی مونږ دغه کوو رګړو کوو هغې نه پس بیا دا چې کوم لاندې د کوم اوریجنل د کوم لرګي کلر دی هغه راشي هغه آرټ دی بیا ښه جي نو د دې د سوځولو بیا څه طریقه چې لرګي مکمل ونه سوځي نه هغه مونږ کنټرولډ یو فرنس دی که نه هغه فرنس کې هیټر هم دی هغې کې فین هم دی او فین سره ګرمه هوا ټمپریچر په حساب سره ورځي هغه 6 غنټې 7 غنټې که نه چې څومره ته مونږ لیر پکار وي مونږ ته د پاس د ډارک هغه حساب سره مونږ هغوی ته ټمپر کوو هغه 6 غنټې 7 غنټې هغه لیر چې کله راشي نو هغه لیر باندې پاس مونږ کار کوو ډرایینګ او دغه ځینې پکچرز دي د خلکو سره شریک هم تاسو د شخصیاتو باره کې ورته ووایئ چې جی دا د دې شخصیت باره کې ورته ووایئ او دې باندې څونه ټایم لګېدلی دی جی دا خو چې کوم کرکټر دی د ارطغرل والا په ټرکش چې کوم دی هغه د چونکې ډیمانډ زیات و لکه دا زه نه شي نو ما زه فری هینډ هم جوړوم ځکه چې کله ستا زیات مشهور ما ډرامه نه ده کتلې خو ما اورېدلې ترکي او ډرامه ده ډېر زیات فیمس د هغې هسټري باندې جوړه ده نو ما جی ارطغرل سمثینګ که نه دا ارطغرل جی بالکل دا دغه دی الطان داسې نام دی ایکټر دی جی بالکل جی او کال دی موږ سره هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څه به ویل غواړئ بس تاسو پروګرامونه ګورو ښه جی ډېره مننه ډېر ښه تاسو پروګرامونه ګورو او انجوی کوئ ښه دا راته ووایي چې دا کوم موږ سره میلمه ناستې دي دا آرټ تاسو ګورئ چې څومره ښایسته کار یې کړی دی او دا ډرامه تاسو کتلې دا کوم ایکټر تصویر چې ما سره دی دا ټایم او جی دا څوک دی کال کټ شو ښه دا خو شو دا زما خیال دی زه پاکستان کې یو نیم کسانو 1% کسانو کې راځم چا چې دا ډرامه نه ده کتلې ښه جی دا دی جی دا جی شیرشاه سوری دی
کنه او دا د دوم دا چې کوم اصل نه زیات چې کوم چلیږي کنه په مارکیټ کې دغه کې خلک ډیمانډ زیات کوي نو هغه زه زیات جوړوم کنه هغه نو دا لرګي اوس مکمل تور دی جی دا کیل وډ دی دم کیل وډ دی او دا سوځېدلی مکمله یو سرفیس په دې باندې راغلی ډارک کلر هغه ډارک کلر مونږ که تاسو خیال کوئ که نه دا ډارک کلر مونږ داسې ګرو که نه ګرولو نه پس بیا دا لاندې والا چې کوم کلر دی د لرګي اوریجنل زیات ګرول کم ګرول په هغې په دا شیډ چې تاسو ته ښکاري دا شیډ دا شیډ یادوم که نه جی دا شیډ بالکل او دې کې لایټ ډارک مونږ انورټ کوو لکه انورټ کوو او دې نه پس یو بل دا تصویر چې کوم دا ډېر زیات مشکل دغه د چیلنجینګ تصویر جی ځکه چې په دې کې چې کوم ایج افیکټس دي که نه هغه ډېر زیات دي لکه شکن دا دغه والا دا جوړول ډېر مشکله خبره ده تاسو په دې باندې لاس تېر کړئ که نه تاسو ته به هر څه دې کې پته ولګي چې دا څه ډارک لایټ سلایډ کاروینګ ډاټ کاروینګ په دې کې تقریبا 4 کاروینګ شوي دي 4 قسمه لکه بریتونه ګیره دا سر باندې چې کومه دلته لږ پټۍ لګېدلی هغه او ویښته چې کم دي هغه ویښته بالکل رف دي که نه دغه دي او سترګې او د هغوی سره پاس باڼه هغې چې کوم پاس شکنونه او دغه دي نو دا ډېر زیات چیلنجینګ په دې کې دا خو نارمل یو پینټر دپاره هم ډېر چیلنجینګ وي که نه خو دا او بیا کارور دپاره چې کوم دا خو ډېر زیات چیلنجینګ څومره ټایم لګېدلی دوی باندې شروع کې چې کله دا ما جوړو دې باندې خو زیات ټایم لګېدلی لګاتار یعنې که تاسو لګاتار خو نه وي خو کله ریسټ هم سړی وکړي دغه که نه تقریبا 2 نیمې 3 ورځې په لګي دی باندې خو اوس په دې کې زه ډېر اصل نه دا چا آرډر نه و دا چونکې ما ته خپله چا چیلنج را کړی نو ما دا جوړ کړی دا اوس ما سره زه هر چاته وړم دا ډېر زبردست یو ما ته خپل هم دا ډېر خوند را کوي ځکه چې په دې کې ډېر زیات باریکي ده په ډېره زیاته په دې کې باریکي صحیح ده جی دا به لږ نر دا غجي سفیده ده دا چې کومه د تاسو د لرګی وینئ دې ته یوکلپټس هم وایي یوکلپټس او دا سفیده لرګی دی په دې باندې کاروینګ والا کار نه کوي په دې باندې ځکه چې دا کاروینګ دپاره فټ لرګی نه دی خو چونکې یو چیلنجینګ دغه دی که نه نو ځکه ما دا هم جوړ کړو په سفیدې باندې سفیده یو بالکل نارمل لرګی دی ډېر ارزان لرګی دی هغه کوږ هم شي موسم هم نه دغه کوي برداشت کوي څه هم دغه کوي خو ما په هغې باندې هم دا کار دا مې هم وسوځو یو ایکسپریمنټ په کامیاب شو خو کامیاب دومره خو خیر نه شو خو ابسټریکټ جوړ شو که نه ابسټریکټ دې سره ما لیکلي دي ابسټریکټ نو دا دا کوم شخصیت تصویر تاسو جی دا کوم شخصیت دا جی میر وایز هوتک دی میر هوتک میرویس افغانستان هوتک جی میرویس هوتک خاجي او داسې چې کوم تاسو کلیګرافي کې په دې باندې څومره ټایم لګي آی مین دا خو تقریبا د افیکټ زیات خو د دې افیکټ چې کوم په کینوس په شان چې مونږه افیکټ ورکو په دې باندې ټایم لګي نور خو ټول ډیپ کاروینګ دی لکه دا الله چې لیکلي دي کنه دا ټول دا ډیپ کاروینګ دی زما خپل کلیګرافي دی دا اسلامیک ټریډیشنل ټچ مې ورکړی دی ته لکه پاس تاسو اجالر ګورئ هغه دا نو چې کوم کیلیګرافي ده که نه هغې ته مونږ ځکه چې زما په کار کې یو کارپینټر چې کوم کار دی هغې کې ډېر فرق په کار دی که نه زه خو یو آرټسټ یم نو آرټسټ چې کوم دی هغه کینوس په حساب سره لکه اوس دا تاسو وګورئ هو علي العظیم دې ته ما مختلف افیکټس ورکړي دي یو سینډر افیکټ دی هغې نه پس چې کوم دی دې باندې پاس لاګدانه چې ورته وایي هغې افیکټ دی دغه نو دا یو داسې شی چې سړی فریم کوی شي او ښکلی لګي داسې شی جوړ شو دغه صحیح ډېر ښایسته دغه جي لرګی دغه دی دیار دی دیار بالکل رف لرګی دی رف هغې باندې دغه ډرینګ شوی دی او د خلکو دا هم ډېر خوښوي دا راته وایي چې تاسو وختي ذکر وکړو لږ به نور هم وغواړم چې پوه شم هلته د جنا تصویر هم دی د قاضي اعظم صاحب هغې تصویر هم دی دا راته وایي چې د دې چې تاسو کوم لرګي سوځوئ د دې حرارت پکار دی چې تاسو اندازه کېږي چې ما له دومره حرارت کې پکار دی زه به دې باندې دا تصویر جوړوم یا زه دې باندې دا لیکل کوم نو دا کنټرول کول د دې خپل څه د اور چې څه کې تاسو دا سوځوئ
که نه عام ورته اور اچوئ څه خاص د دې آلات دي څه شی دي څه کې سوځوئ دا څه جی دا چاینا والا فرنس ملاویږي فرنس ښه جي. خو هغه وړی هغه ما خپله یو قسم د اردو کې چې جګاړ ورته وایي که نه هغه مې لګولی خپل بیډ مې ستر کړی دی هغې ته مې خپله پنکه لګولی دی خپل مې جوړ کړی دی که نه هغه ټمپریچر خپله مونږ کنټرول کوو هغه سره ټایمر لګېدلی دی د هیټ والا چې کوم انکیوبیټر کې ټمپریچر لګېدلی که نه دغه گیج هغه گیج پکې لګولی دی مونږ نو هغې سره مونږ لرګی دغه کوو لکه زه نه لرګي ته زیات هیټ پکاري زنه ته کم پکاري زموږ خلک ستاسو په آرټ څومره پوهېږي او یا چې کوم تاسو دا یو هنر په پاکستان کې چې لږه تاسو یو د ون چې چا تاسو انټروډیوس کړه دا آرټ دومره اپریسیشن تاسو ته میلاو شوي څومره چې پکار او څومره دا کار پکار دی چې دا اپریشیټ هم شو دا مخکې تر نورو خلکو پورې ورسي جی ډېر زیات ماشاءالله خلک ډېر خوښوي دغه او نن سبا لکه تاسو مخکې کتلي که نه چې دا واده نه پس دولن چې کوم ناوې او دغه ناوېګۍ چې دی هغوی به خپل البم جوړو که نه په تصویر اوس نن سبا ما ته اډر راکوي ډېر خلک که نه او زه دوی د کپل چې کوم دی هغه پورټریټ جوړ کړم داسې څه کړي دي چې یعنې ښوونکي لکه ستاسو دا فن نورو خلکو ته لاړ شي نو ښوونکي کوئ تاسو سره شاګردان یا زده کوونکي جی بالکل کراچۍ کې تقریبا 11-12 شاګردان دي زما هغه هم کار کوي جی بالکل او دلته پېښور کې او په اسلام آباد کې هم کار کوي ما سره خو په دې کې یوه بله خبره ده په دې کې دا خبره ده چې د سړي ایج اوور 50 پکار دی ځکه چې 50 نه بعد تاکې پیشنس راځي که دې دپاره ډېر زیات جی تحمل پکار دی یو ټک چې لګی نو بیا نن سبا د ینګسټر چې کوم دی رزلټ غواړي ما ځکه تاسو ته وایي که نه چې اته کاله تاسو ټرای کړی نن سبا خلک وایي چې بس داسې کار وشي یو هفته ټرای وکړي نو ونه شو بس پرېږدي که نه جی جی بالکل نو مطلب میچورټي پکار ده چې کس کې دونه تحمل وي صبر وي چې لږ هغه ته صبر وکړي شو بیا ټرای کوي که نه جی جی بالکل بالکل صحیح ده دا راته وایي چې ایگزیبیشن ستاسو کې برخه اخیستې او کم ځایونو کې جی بالکل ایگزیبیشن پنډي آرټ کونسل کې هم ایگزیبیشن شوی اسلام آباد کې هم زما دلته په چې کوم آرټ کرافټ ویلیج دی هغې کې هم ایگزیبیشن شوي دي سرینا هوټل کې هم ایگزیبیشن شوی ډېر ښه خلک اپریشیټ کو خلکو خوښ ډېر زیات اپریشیټ ډېره زیاته مننه زموږ پروګرام ته راغئ او دا خپل ښایسته آرټ هم زموږ سره لیدونکو سره شیر کړ ډېره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ لیدونکو هم دې سره ورکوټ شانې بریک هلو واپس راستنه جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو ما سره داسې یو میلمه ناست دی چې هغې ریپرزینټ کوي څه آرټ هغې خو هغې ایکټینګ چې دی هغه کوي هغې تھیټر آرټسټ هم دي هغې ډرامې کې هم کار کړی دی هغې سره به خبرې کوو د ثوابۍ سره د هغې تعلق دی ما سره ناست تنویر یوسفزۍ جي ستړي مه شئ څنګه تاسو ښه یې جي صحت ښه دی ښه تنویر دا راته وایي چې دې فیلډ ته یا تھیټر ته یا ایکټینګ ته څنګه راغلی ایکټینګ خو شوق مې و یونیورسټي لایف کې چې کله و نو هغه ملګرو ګپ شپ کې یو اډیشنز و هغې ته لړو او هغې نه الحمدلله دوره شوه چې موږ دغه شو لکه هغه زما فرست ایکسپیرینس شو خو غټ کمرشل پلی وه سیاچین په نوم باندې انور مقصود صاحب سره نو ایکټینګ شوق الریډي و او بس خو چانس یا پلیټفارم داسې هغه نو راته ولې د کلي دغه ماحول کې دغه شوي و راغلی و دی خوا ښه نو دا راته وایي چې کله تاسو اډیشن وکړو نو اول ډرامه ستاسو تھیټر وکړ ټلویزیون تھیټر پلی وه ښه تھیټر چې کوم دی ډېر ګران کار دی صحیح ده ځکه چې تھیټر کې تاسو خل اډینس یو خو مخامخ ناست دي بل تاسو پرفارمنس دی هغې ریاکټ کوي هم ریسپانس هم کوي نو دا ټول څیزونه د دغې د وجې خو زما تھیټر خوښ هم دی کیمرا سره زما لږ دغې تھیټر دی که نه چې هغه ټایم تا ته د خپل کار پته ولګي ودن سیکنډز او کیمرا لږ ورته دغه کوم اوایډ کوم په دې چې ما فیس چې کوم دی هغه جوړېږي دغه سره تھیټر سره او تھیټر زما خوښ دی لکه یو سخت کار دی خو تھیټر ډېر کم نه شو ډېر زیات کم دی پاکستان نه تھیټر کم خو دی خو تھیټر مونږ له پکار دی پروموشن ځکه چې نه پروموشن خو یو جدا خبره ده خو تھیټر کم دی څونه چې پکار و څومره چې ضروري دی
هغه هم نشته دی صحیح ده تاسو اخیری تھیټر ډراما کله کړې وه ما تقریبا بیک ټو 6 ایئر ما بیا لغونته زون مې چینج شو د لړم سرکمسټنسز مسلې وې هغې د وجې زه لړم کلي ته خپل بزنس ته نو بس هغې د وجې بیا اوس هم راغلی سټډیز لی یم خو دا زموږ یو ملګری دی علي فاروقي هغه راته پوهېږه دغه وکړو چې یاره کایندلی ته راشه مونږ سره هم دغه وکړو دې دغه ته ورشه شو ته نو تھیټر مونږ خپله دغه کو ځکه زموږ خلکو کې د تھیټر څه دغه نشته څنګه چې ته لاړې خپل بزنس ته شروع کړو په دې به پروموټ کړې نه هغه دا نه و جي هغه ټایم کې نه تاسو دا زما تپوس دا و زما کوېسچن دا و چې پاکستان کې تھیټر هغسې سکوپ نه لري څنګه چې په کار دی زما سوال دا و پاکستان کې زما سوال کول پوه شوم زه خبر کمپلیټ کړم نو کله چې تاسو تھیټر خبره موږ کوو که نو ډېر ګران کار دی ډېر او د آرټ دپاره ډېر ضروري چې تاسو تھیټر کړي وي د زده کړې دپاره خو نشته دومره نو بیا صرف تھیټر بس ډېر اکټرز راغلي دلته کې ځکه تھیټر ډېر خلک داسې دي چې هغې خوښوي ډېر ځوانان هغسې راځي خو ظاهره خبره فاینانشلی چې هغې کې دومره سپورټ نه میلوي تھیټر دومره ډرامې نه کېږي که نه چې څومره پکار دي نو ظاهره خبره هغه بزنس نشته دی هغې کې انکم نشته دی دې وجې نه تھیټر ډرامې کېږي نه صحیح ده نو تاسو خدای چې پروموشن پکار دی پروموشن داسې پکار چې تاسو تھیټر تاسو د ټلویزیون نه زیات زما تھیټر خوښ دی خو هغې نه باوجود تاسو وایي چې لکه زه ما یو څه موده کار وکړو زه شپه کاله لګیم خپل کار کې بیزي یم که نه نو زه څه یم چې لکه د دې د پرمختګ دپاره یا د دې دپاره څه کول پکار دي دې باندې پکار دی چې کار وشي که نه دې لپاره مونږ خو لومبی زمونږ دلته په پاکستان کې ډېر خلک چې کم دی نو تھیټر پیژني هم نه لکه ما خپل ځاني چې تھیټر سټارټ کړو نو ما خپل هم نه پیژندو چې واټ از تھیټر ما اډیشنز ورکړو یار ایکټینګ شوق مې و ما زه راشه وبه کم زه چې کله اډیشنز ته د ریهرسلز ته شو بیا د هغې نه پس ما ته دا به په سټیج لایف وي وداوټ مایک به مایک بني کیمرې بني په سټیج به لایف اودینس به ته فیس کې نو زموږ خلکو کې دغه اویرنس نشته لومبی خو به مونږ د هغې کې د تھیټر اویرنس راولو چې مونږ تھیټر اویرنس په خلکو کې راولو چې بھائی دا تھیټر هم یو فیلډ دی او د آرټ یو خو فرم دی دا راته وایي چې تاسو اولنۍ تھیټر ډراما چې کړی څه رول هم لوبولی زما رول خو ډېر ښه سیاچین ډراما وه تھیټر ایز ا مین لیډ کې وم مین کې وم پښتون دغه راکړو کرکټر نو هغه دا نور مقصود صاحب ډرامې ډېرې زیاتې ښې وي ډېرې صحیح ده نو دا راته وایي چې سیاچین څه خاص د هغې څه ټاپک سو په کوم ټاپک باندې اوس کیسه وه هغې کې لږ لنډه غوندې لنډ خبره دا ده چې هغه وه د سیاچین چې کوم زمونږ سولجرز هلته پراته دي په سیاچین کې د هغې هغه روټین لایف مونږ شو کړو چې یار هغې څنګه هلته کې وخت تېري یا د هغې فیملیز پکې مونږ شو کړو چې یار دا فیملیز دي د دې دا چلو شو دي لکه اوس زه به درته دا ووایم چې مونږ پوره د هغې هغه سینیریو پیش کړی وه په سټیج باندې صحیح ده مونږ سره یو کالر دی جی ډاکټر شاه جهان هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډاکټر صاحب څنګه تاسو خیر جی څنګه جی تاسو خیر دا بلال احمد چې دا اکثر د زخمی زړونو علاج کوي کنه اکثر چې دا زړونه زخمی شي کنه نو اکثر چې دی کنه بلکې نن سبا 100% خلک چې دی کنه هغه دغه کې دی کنه نو ماشاءالله دې چې سندره وایي یا نور څه داسې خبرې اترې کوي نو موږ په ډېر خوشحالېږو او موږ خو چونکې خوراک هم دغه شلو وی روح چې دی که نه دا د هغې خوراک چې دی که نه هغه موسیقي ده که نه نو مطلب دا دی چې موږ ټوله د غټ غټ شاعران کتلي دي او غټ غټ دغه مو کتلي دي دا لکه زمونږ دپاره یو سرمایه ده او د پاکستان او د پښتانو ټولو دپاره خدای پاک یو دغه سرمایه ساتلې ده جی تھینک یو ویری مچ بلال احمد صاحب چې دی ما خیال دی انټرنیشنل لیول باندې چې دی که نه دی دغه دی ایکسپوز تھینک یو جی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تھینک یو ویری مچ جی سوري ما خیال دی چې دوی نه څه غلطي کېږي د دې نوم دی جی تنویر یوسفزی دی تھیټر اینډ ډراما ایکټر دی ښه جی اوس واپس راځم دې خبرې ته څنګه تاسو ویلي چې دا سیاچین باندې وه ټوټل څونه ډرامې تاسو کړي دي ما ټوټل سټیج پرفارمنس چې دي نا 280 نه برابره دي
ها 280 نه بره دي واو stage performances واو one I think 200 something خو موږ صرف سیاچین کړو چې هغه موږ دلته اسلام آباد کې د موږ 1 ویک وو هغه موږ 1 منث کړو پرفارمنسز په دې کې بیا کراچۍ کې زموږ چې ونه هغه 2 منث وو موږ 3 منث ته بوتلو واو کم پلیز هم کړی دي ما کوپی کټس پروډکشن چې زموږ کوم اسلام آباد کې د تھیټر اغي سره کار کړی دی بنانستان او سیاچین بنانستان چې کوم د هغه موږ پېښور کې پرفارمنس کړو نو هغه اغي سره مې کار کړی دی لکه نور ما داسې اډیشنز تم نیم تللی هغه مې کړو بیا د هغې نه پس په تاسو ته ما ووایي د ټولو نه ښه خبره ده موږ په سیاچین پلی کې مونږ پر ډے 5 پرفارمنسز 1 ډے کې کړي دي په کراچۍ کې او مونږ سره اکټرز هم داسې وو کراچۍ کې بیا زیات خلک خوښوي تھیټر کنه کراچۍ کې بیسیک چې کوم تھیټر د ښکلې او چې کوم دغه شو کېږي نه هغه کراچۍ ده زمونږ چې کوم کراچۍ اودینس وو کوم دغه مونږ ته ریسپانس و د کراچۍ هغه ډېر ښایسته و هلته کې آرټسټ خلک په کراچۍ کې زمونږ ډېر دي که دې خوا نسبت د کراچۍ د اسلام آباد وګورئ یا لاهور وګورئ او بل خبره راله تاسو تھیټر زموږ خلکو کې به موږ دا اویرنیس هم ورکړو چې دا تھیټر هغه تھیټر نه دی زیاتره خلک لاهور ته دغه ورکړي چې یاره تم زه لړ شم زه چاته وایم یاره ته تھیټر نه پېژنې زه ورته یم سټیج باندې کار کوم نو هغې ذهن کې اټومیټیکلی ډانسز راشي نو زموږ خو داسې تھیټر و چې موږ یو دا ته چې یو تھیټر ډرامې دپاره تاسو چې فرسټ ټایم سیاچین خبره تاسو کوي یا اسیم چې تاسو یو د سټیج ډرامې دپاره څو ورځې ریهرسل کوئ هغې دپاره خو موږ آی تھنک 6 منث موږ هغې ریهرسل هم و په هغې کې 1 ایئر تقریبا موږ سیاچین هاوس ارسټ هم تیر کړی سیاچین کې هم 2 ویکس تیر کړو بیسک هغه دغه ته تللي وو سیکټر ته تللي وو سیاچین او دلته په اسلام آباد کې یو کور کې 6 میاشتې بند پراته وو صرف ریهرسلې به هم کولې صرف هلکانو نور را سره هېڅوک به نه او ایکسرسایز ډراماز کې هم کار کړی دی نه شارټ فلمز شارټ فلمز هغه ملګرو سره چېرته ووایي راشه یار موږ سره لږ دغه وکړه نور داسې ډېر کم راځم دا تو چې اوس شپږ کاله چې کېږي تاسو آرټ ګوره آرټ داسې دی لکه خاص کر ایکټینګ چې کوم دی که نه یا ټلویزیون باندې سړی راشي نو هغې نه ځان نشي کټ کولی تاسو څنګه ځان کټ آف کړ لکه شپږ کاله هم دې نه بغیر څنګه تېر کا هغه دا چې درته وایم دا شپږ کاله ډېر سختې مې هم تېرې کړي دي ډېر دغه مې هم کړي دي خو دا ځکه چې ځینې لکه اوس زموږ نازیه اقبال بیبي ده هغه ډېره زیاته ښایسته سندرغاړې ده هغې واده د یو داسې کس سره وکړو د هغه یو میوزیشن دی یو میوزیک انسټرومنټ غږوي هغې وایي چې ما ته ډېر زیات غټ غټ آفرز وو خو ما داسې سړي سره واده نه کړو چې هغه ما باندې فن بند کړي داسې ډېر اکټرز دي چې هغې ته ډېر آفر وي د واده خو هغه واده د هغه کس سره کول غواړي فیمیل خبره کوم چې هغه آرټ نه مني نه کړي د هغې وجه دا ده چې ما خیال دی چې ډېر خلک دی فیلډ ته راشي نو بیا هغې نه ځان نشي عادت شي ایز ان اکټر ایز ا سینګر که نه دا خبره زما مقصد د ستا د ژوند د سختو نه نه و زما مقصد دکه درته وایم د فیلډ نه لرېوالی ما د سختې مطلب دا و که نه جي لکه چې ما د لاهور نه پلی ختمه کړله او زه کلي ته لړم نو 3 ویکس زه خپل کلي کې به پټو ته لړم که نه ماښام چې د 8 بجې به شو نو 8 بجې به زموږ شو سټارټ کېده هغه ټیون به زموږ چلېده ولې 200 اباوس پرفارمنسز وشي او په یو ګو کې روانې ته زه به پټي ته لړم ما په پټي کې چغې والې هغه خپل زون نه خوا اوټ کېدل ډېر مشکل وي ولې هغه ستا پوره یو کال ته پریکټس هغه دې چلیږي نو هغه شی ما ته ډېر ډیفیکلټ و خو ډېره مزه یې هم راکړې وه زه چې د هغه زون نه لا اوټ نه یم دا نه چې اوټ یادېږي تاسو تھیټر او خپل کار بالکل اوس هم زموږ د علي فاروقي بھائی چې کوم دی د دې یو پلی را روانه ده میډ آن ډیمانډ کټن ریزرز پروډکشن والا نه هغې راته دا دغه مو وکړو چې یاره ته راشه موږ سره پلی وکړه خو ما خپله سټډي هم سټارټ کړی نه ته ما سټډي ده نه خیر دی سټډي هم کوه موږ سره نو داسې چې تاسو خپل بزنس شروع کړو نو هغې کې کله کله ډرامې له نه شئ تللی تاسو که نه ډېر که دا وي چې راشم بیا به رانه کار پاتې شي نه هغه څه مسله نشته الحمدلله بزنس یوازې زما نو نور انکل مې د هغې سره لګیا خو زما خپله شوق دوه دي ایکټینګ او ذمهداري
ډېر ښه کرئ تاسو मिक्स दगा करू लका मटर गनम गने हर फसल दगा को اوس غنو والا غاڼې بم لګي बिल्कुल बिल्कुल غنیم کړی دي د خیر बिल्कुل خپل غاڼې مرته دغه کړی ډېر ښه ثانک یو ویری مچ تاسو تاسو را ډېر زیاته مننه Thank you. هم دې سره کوټه شان بریک کړو واپس آسان کیږي जी वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा لیدونکو ځل بیا ستړي مشي پخیر پختونخوا ته نن د یو نه بل آرټ سره تړلي خلک چې کوم را روان دي ځکه چې که آرټ کې موږ سره چې دی ابدالي صاحب و نو اوس موږ سره چې هغې نه پس بیا تنویر و او هغې چې تھیټر ماشاءالله 200 اراؤنډ 200 ډراماز هغې کړي اوس ما سره سندرغاړي ناست دی جی جناب هغه ما سره ناست دی بلال خالد او هغې سره ګیټارست دی جان صاحب دواړه ستړي مشي جی خوش آمدید थैंक यू सो मच। अच्छा पश्तो बोल तो नहीं सकते मुझे पता है पश्तो समझ में आती है कुछ हाँ जी, अगर कोई आपके खिलाफ बात करे तो आपको समझ में आता है वो आ जाती है समझ। तो मुझे बताएं कि बिलाल आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कब से म्यूज़िक के साथ आप हो या म्यूज़िक सीख रहे हो या म्यूज़िक कर रहे हो? मैं बेसिकली जोराबाद से हूँ, जोराबाद खुशाब। ओके और म्यूज़िक मुझे 6-7 साल हो गए हैं और आई एम राइटर, सिंगर राइटर एंड कंपोज़र अच्छा एंड मेरे ऑफिशियल 8 to 9 सॉन्ग्स हैं एंड आई हैव अ बैंड स्पार्क द बैंड। बेसिकली राइट नाउ वी आर हियर स्पार्क द बैंड। अच्छा तो मुझे बताएं कि आपने कहा ना कि मेरे ऑफिशियल सॉन्ग हैं तो वो सॉन्ग्स ज़्यादातर उर्दू में आपने गाए होंगे कि नहीं पश्तो में भी कोई गाना गाया है? ज़्यादा जो हैं वो पंजाबी हैं, पंजाबी कज़ाम में पंजाबी ओए अच्छा और 3 सॉन्ग जो हैं वो मेरे उर्दू हैं। ठीक है और पश्तो बेसिकली मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पश्तो पसंद थे तो मैंने 2-3 पश्तो फिर सीखे। ओह अच्छा, हाँ अच्छा। और फिर वही मेरा एक सॉन्ग जो मैंने उसको कवर किया तो लोगों ने बहुत लाइक किया, एक पश्तो सॉन्ग है हाँ जो हम बिल्कुल यहाँ पे गाएंगे। तो बैंड की आपने बात की, जी लोग पसंद करते हैं, जाते हैं आप लोग परफॉर्मेंस के लिए? जी हाँ बिल्कुल। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आजकल जो इवेंट्स चल रहे हैं मे बी यू नो अबाउट डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। तो ये जो फेस्टिवल्स जो होते हैं इनमें हम परफॉर्मेंसेस के लिए जा रहे हैं। और तो कौन लीड कर रहे हैं ग्रुप को, कौन है, कितने लोग हैं? हमारे 5 मेंबर्स हैं एंड आई एम लीडिंग इट। अच्छा ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम लेक्चरर एट अ यूनिवर्सिटी। ऐसा के तबीयत थोड़ी सी खराब है ऐसा के तो मेरी खांसी थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं। और मुझे बताएं कि म्यूज़िक में आप आए 6-7 साल तो हो गया, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स बंदे को शौक तो होता है पहले शुरू से, तो कब से शौक था, किसको सुनते थे, कैसे, किससे सीखा आपने बाकायदा? मैं कॉलेज में था तो कॉलेज से मैंने इसको स्टार्ट किया। मतलब क्लासेस में जिस तरह कोई फ्री पीरियड होता है तो स्टूडेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं या टीचर्स परफॉर्म करवाते हैं, तो तब मैंने इसको गाया तो टीचर्स ने लाइक किया। इस तरह फिर अपने डिस्ट्रिक्ट खुशाब के अंदर फिर डिवीज़न सरगोदा इस तरह मैंने फेम हासिल करते करते फिर पंजाब। नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग ऑन पाकिस्तान लेवल और एक OST कर रहा हूँ मैं एक ड्रामा का। अच्छा गुड। हाँ जी। तो अब क्या सुनेंगे शुरू में आपसे? अभी हम आपको पश्तो सॉन्ग सुनाएंगे एक। ओए अच्छा, शुरू में ही पश्तो? पश्तो से। ठीक है जी। जॉन साहब आपको पश्तो समझ में आती है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं आती। समझ में नहीं आती आपको? जी। अब बिलाल ने कह दिया कि मुझे समझ में आती है, फिर मैं इसके खिलाफ अभी कोई बात करूंगी, देखती हूँ उसको समझ आती है। यो खैसा को नसंदर होगा बिलाल और जी। ओके स्टार्ट सी शार्प और सी से। तोरबल में ब्रान के इमरमा अल्लाह ब्या खबर जान के इमरमा तोरबल में ब्रान के इमरमा अल्लाह ब्या खबर जान के इमरमा मा जाना ले दे खत में और लिख ले दे मा जाना ले दे खत में और लिख ले दे खत में वर बयान कई मरमा अल्लाह ब्या खबर जान कई मरमा
इज़राइल ने जे तेरा से बस मख में खोले राजी इज़राइल ने जे तेरा से बस मख में खोले राज शुरू राता कुरान के इमरमा अल्लाह प्या खबर जहान के इमरमा माँ जाना ले दे खत में और लिख ले दे माँ जाना ले दे खत में और लिख ले दे खत में वर बयान के इमरमा अल्लाह प्या खबर जहान के इमरमा लोए लोए मंजिलों ना दे खड़ सैलाबों ना दे लोए लोए मंजिलों ना दे खड़ सैलाबों ना दे समारा तलार के इमरमा अल्लाह प्या खबर जान के इमरमा माँ जाना ले दे खत में और लिख ले दे माँ जाना ले दे खत में और लिख ले दे खत में वर बयान के इमरमा अल्लाह प्या खबर जान के इमरमा तोर और बल में प्राण के इमरमा अल्लाह प्या खबर जान के इमरमा। देर हाँ बहुत अच्छे। समझ में आया कि क्या कह रहे हैं? जी समझ में आ रहा है ना हाँ कि ये क्या बोल रहे हैं? मेरी जानान को खबर करो कि मैं मर रहा हूँ। हाँ इज़राइल निज़दे राजी इज़राइल मेरे नज़दीक आ रहा है पसपिन मख में खुले राजी मेरे चेहरे पे पसीना आ रहा है शुरू रहा था कुरान कुरान शुरू करो मैं मर रहा हूँ वेरी गुड। लोए लोए मंजीरों ना देखा हाँ अच्छा बताएं कि अभी ज़्यादातर सिंगर खुद गिटार बजाते हैं, तो आपको गिटार बजाना नहीं आता? मुझे आता है लेकिन मैं जब प्ले करता हूँ तो मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट समटाइम नहीं कर लिरिक्स पे और कंपोजिशन पे मेरा फोकस होता है। ज़रा हमें ज़रा बजा के दिखाएं आया थोड़ी। आप कह लेंगे कि मुझे बजाना आता है, हम मान लेंगे क्या? अच्छा नहीं किसी हाँ जी। तेरा मेरा रिश्ता पुराना तेरा ओ मेरा रिश्ता पुराना ला 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 बजाना आता है इसको? ये वैसी सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रहे हैं कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो आप क्यों ना उठें? ठीक है तो ये आपको जॉनसफ ये आपको जानबूझ के लेके आया नहीं ये गिटार अभी तो क्या कोऑर्डिनेशन तो आपकी थी, आप तो गा भी रहे थे बजा भी रहे थे गिटार लेकिन बस फोकस जो होता है ना साथ गिटारिस्ट और फिर और मजा आता है। ठीक है हमारे पास एक कॉलर है जी मुसरत। हेलो हेलो आरसे केंद्र मुगाना सिंगर चिदाल मातनो पार्ट सुनते ददी नुमदे जी बिलाल। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बहुत फखर की बात है, ये गाना तो इतना हम सुन रहे हैं इतना सुन रहे हैं और बड़ा क्योंकि पश्तो में बोलना और फिर मतलब भी आपको समझ आती है। बिल्कुल इस तरह जी जी आती है। बड़े फखर की बात है हमारे लिए और बहुत हाँ बिल्कुल हम बहुत खुश होते हैं जिन लोगों को हमारे पठान नहीं हो गाते हैं उसमें और अच्छा गाते हैं वो। हाँ जी और गाना दूरा टूर जमुदी का ना लोगों ने बीमार उर्दू में बोले ना कि बिलाल को समझ में तो आए ना कि आप उसके खिलाफ बात कर रही हैं। थोड़ा सा भी जिस्मानी तौर पे भी बीमार हो दिल के दौर पे ये गाना सुन रहे होते मैं कहती हूँ पता है इसराइल आएगा तो क्या पता चलेगा। पता लग जाएगा आजकल मैं बीमार हूँ ये गाना नहीं गा सकोगे। हाँ मुझे बुखार है तो मैं कहती तो मैंने पता नहीं किसको मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं मर रही हूँ। ऐसे ही होता है आपको जब बीमार होते हैं तो किसी लग रहा होता है। नज़ा के वक्त ले जाते हैं आप हमें हम कहते हैं शायद वाकई इसराइल खड़ा हुआ। थैंक यू मुसरत बीबी थैंक यू फॉर कॉल जीडी रज़िया तमन्ना थैंक यू। सो ऐसा तो होता होगा कि जैसे आप जैसे आए मैंने आपके साथ पश्तो में बात करना शुरू कर दी फिर आपने कहा मुझे पश्तो नहीं आती तो ऐसे फैंस भी आप ये गाना जो है इतना अच्छा आपने गाया और मैंने वीडियो क्लिप भी देखी है तो लोगों का ये भी तो होगा ना कि आपके साथ पश्तो में बात कर लो और आप आगे नहीं मैं तो पश्तो बोलता नहीं हूँ। हाँ इस तरह होता है मैक्सिमम। मैं कहीं गैदरिंग में जाता हूँ हाँ। तो लोग मुझे जब मैं ये सॉन्ग या कोई भी अच्छा आपको तलफ़ुज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छा आपने वो आगे मतलब बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं कि जो पश्तो का गाना गाते हैं
तलफ़ुज़ उनकी ठीक नहीं होती, क्लियर नहीं होती बिल्कुल उतनी, इस तो तरह। पता लग रहा होता है कि ये इसकी ज़ुबान नहीं है। हाँ, बिल्कुल लेकिन इस आपने तरह। तो कितना प्रैक्टिस किया आपने इसके ऊपर? इसको मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, ज़्यादा मैंने तलफ़ुज़ पे फोकस किया। अच्छा। कंपोजिशन तो समझ आ जाती होती है, कोई भी कंपोज़र होता है उसे समझ आ जाती है कि इसके ना अप्स एंड डाउन जो हैं वो यहाँ से इस तरह है, यहाँ से मैंने इसको उठाना है। लेकिन जो तलफ़ुज़ है वो मेरे फ्रेंड्स जब वो मुझे वर्ड कोई भी होता था वो बताते थे ऐसा नहीं है, खौली है, खौली राजी, इस तरह इसको बोलना है, मतलब साथ साथ गाइड करते थे। तो फिर वर्ड्स मेरे इस तरह पक्के हो गए। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा ना कि आप लिखते भी हैं खुद अपने गाने, कंपोज भी करते हैं जी। ठीक है, तो अपना कुछ सुना दें हमें। अपना हाँ अपना न्यू वन करें। सी शार्प माइनर पे उसका एक क्लिप सुनाएंगे छोटा सा, ठीक है? ठीक है। जब तू करीब था मेरा तबीब था, हुआ मालूम ना मेरा नसीब था, हुआ ना आशना तो किया दिल बना, समझा ना तू कभी मेरे दिल की जुबान है मुझ में मौजूद, तेरा ही वजूद तुझसे हम निकल नहीं पाए, साए साए। ये बेसिकली न्यू कंपोजिशन है, इसको हमने प्रॉपर अभी कंपोज कर लिया है, लेकिन सोन इसको हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसका मैंने बस एक पार्ट सुनाया आपको। बिलाल ये बताएं कि म्यूज़िक सीखना कितना ज़रूरी है? म्यूज़िक सीखना, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आते हैं ना, अभी तो चूँकि सोशल मीडिया है तो कोई भी आके गा लेता है, उसे गाना हिट हो गया, लेकिन जब आप उनसे कहते हैं कि आप ज़रा गा के सुनाएं, या आपको उसको नॉलेज भी इतनी नहीं होती, वो गा भी नहीं सकते हैं, पर वो सिंगर होते हैं, तो एज ए सिंगर क्या कहते हैं आपके, सीखना कितना ज़रूरी है बाकायदा? सीखना और उस्ताद कितना मानते हैं लोग अभी उस्ताद से सीखना? कुछ लोग तो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, हम तो सीखे सिखाए हुए हैं। कोई भी फील्ड है ना, कोई भी चीज़ है, उसके लिए उस्ताद का होना लाजमी है। अच्छा। क्योंकि वो आपको बेसिकली बेसिक्स बताता है कि आपने मतलब लाइक होता है ना सा रे गा मा पा, अभी म्यूज़िक की बेस है, मतलब आपको वोकल रेंज पता चलती है कि आप कहाँ तक गा सकते हैं। ओके। मतलब कहाँ तक आपका वोकल रेंज है, आपका पिच लेवल क्या है एक्चुअली। लड़कियों का पिच लेवल और होता है और लड़कों का पिच लेवल और होता है। हर सिंगर का हर मतलब पिच लेवल हर कोई भी है, किसी की आवाज़ बहुत शार्प होती है, तो बेसिकली वो बताते हैं कि आपने बेसिक्स जो होती है, बेस होती है इसकी हारमोनियम पे किसी पे भी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें बेस का पता चलता है, तब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और आगे हम फील्ड में जब परफॉर्म करते हैं तो किसी कंपोज़र या किसी डायरेक्टर को भी पता होता है कि इसका वोकल रेंज ये है, और अगर ये कंपोजिशन हम इस डायरेक्टर को देंगे तो वो इस सिंगर को देंगे तो वो बहुत अच्छा गा सकेगा। समटाइम आपने नोट किया होगा कि इंडिया से कुछ जो पाकिस्तान से सिंगर्स लेते हैं, वो कंपोज जब करते हैं तो इधर देखते हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा ज़ाहिदा, इनका पिच लेवल मतलब बहुत खूबसूरत पिच लेवल, तो वो एक हिसाब से उनको गाना देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो सिंगर है इस पिच पे गा सकता है, इस पिच पे ये गा सकता है। ओके, ये बताएं कि आप किसको सुनते हैं ज़्यादातर? अगर आपके पास टाइम होता है या गाड़ी में जा रहे हैं तो किसको सुनते हैं? वैसे बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन आप ज़्यादा मोस्ट जिसकी कह रहे हैं कि आपका मेरा फेवरेट, हाँ ये कह लें फेवरेट तो मेरा इंडियन एक सिंगर हैं अरिजीत सिंह। उसे क्यों सुनते हैं? बिकॉज क्या है उसकी वो बहुत वर्सटाइल किस्म के सिंगर हैं, वो क्लासिकल, रॉक, पॉप, हर तरह के वो जो है ना सॉन्ग्स गा लेते हैं, और उनकी आवाज़ में एक अजीब सी, एक जिसे कहते हैं ना कशिश सी है, मतलब दिल में उतरने वाली आवाज़ है। अभी अरिजीत सिंह के आपसे कुछ सुनेंगे, लेकिन मैं अपने शेफ़ की तरफ जाना चाहती हूँ। आप हमें इतना अच्छा म्यूज़िक गाने सुनाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं अपने शेफ़ से पूछ लूँ कि वो जो बना रहे हैं, और मैंने कहा था कि अच्छा बनाना जो बनाना है। जी ज़की, मुझे बताएं आप कि एक तो मुझे ऑलरेडी खांसी है, मुझे बुखार है, ऊपर से ये यहाँ पे मिर्ची जला रहा है ताकि मुझे और खांसी आए, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये मेरे साथ खिलाफ हो गया, पता नहीं क्या।
आप मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। असल के वरदादा असल के दा हॉट स्मोक विंग से दा बगे असल पता चमक को मोबाइल की बखीगी दा लाइट बंद دا اوس تاسو سوس کې چولې کنه نا سوس نه دا تاسو مخکې سٹارټ خپل مورننګ شو سٹارټ کې ویل سوس د جدا بده کې ها تیار کې دا اوس فای کوي دا مو وینګ سي دا تیاری کې سپر ډن هاف ډن کې کنه ها هاف ډن کوي دا هاف ډن به شي دا کوم مو سوس تیار کړه لوګونه کنه دا دام دا هاف ډن کنه اسنګ هاف ډن ته دا مو وینګ سي دا لګیا دا ور سره مخامه دی خپل اودینس په خپل خپل شي دا څنګه تیار شي دا شکل دی اوکې دا اوس وایا دا سازش تا چا سره کړی دی چا ترو باندې چا ماته په خیو چې تا مرچ کې ولې سوځي کیچن کې مخه ساز نه کړل دا وسه اصل کې ارجیت سنگ ستا وخت دی زما خو وسه زما خو ډېر ځخ وخت دی ما ذات د نصرت علي فتح علي خان اورم دا هغه مخه څوک نشته ها صحیح ده اوکې هغه به ته دا غانا سبا موږ ته پروګرام کې بیا نصرت سندره وې ٹھیک ده ستا په خبرو باندې ډېر په مشکل پوي ستا په غانا ځکه موږ پويږي ته پاره یو ټایم پکار دی بھائی اچھا جی क्या सुना रहे हैं आप अरिजीत सिंह सुनना चाह रहे हैं हाँ प्लीज आपके फेवरेट हैं भाई आप सुनते हैं इतनी तारीफ किया हम भी सुनते हैं लेकिन आप सुनाएंगे कौन सा क्या सुनाएं इस पे पोस्ट में ये हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है तेरी वफा तेरे साथ मेरा है नसीब जोड़ा तुझे पाके अधूरा न रहा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो ओ चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। बहुत अच्छे और मुझे यकीन है कि मेरे ऑडियो इंजीनियर ने मेरी आवाज़ बंद की होगी क्योंकि मैं जोश में के गा तो लेती हूँ कि कभी कभी मेरी आवाज़ में मैं कहती हूँ ओह माय गॉड ये मैंने क्यों गाया तो वैसे मुझे बचपन से मुझे फील जब भी मुझे ज़ुकाम होता था तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ बहुत सुरीली हो गई है कि मैं अब देखो मैं बेस आ गया उसमें ये हो ना तो मैं ज़्यादातर गाती थी उसे बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा मतलब आप कुछ गाना चाह रही हैं तो हमें सुना दें आज खरी खरी सुनाऊंगी वैसे कुछ नहीं सुनाना गाना समझ भी नहीं आएगी कुछ तो मैं सुनाएंगी बिलाल के सामने आज मैं गाऊंगी ठीक है ये फिर बताएंगे कि मेरा पिच कहाँ पे है धमाल वापस रास्ता निकली नहीं ना मेरी तो बहुत बुरी है जी वेलकम बैक चुप खैर पुख्तनख्वा लिदून को ज़लिबिया ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته زموږ ډسکشن دا روانو چې ما زما ډېر فرینډز دي چې هغه سندرغاړي دي اور میوزیک زما ډېر زیات خوښ دی خو زما ما ته ځینې زما دوستان وایي چې ته سندره مو وایه دا ستا د وس کار نه دی ځکه مجھے آپ بیتالی بھی ہیں بےسوری بھی ہے تو آپ بالکل نہ گائیں لیکن آج چونکہ میری طبیعت خراب ہے گلا خراب ہے वही वाली बात है कि जब मैं बीमार हूँ तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ बहुत सुरीली हो गई है तो अब बिलाल बैठे हुए हैं बिलाल जज करेंगे बताएंगे मैंने गाना गाए हुए थे मैं जब अफ़गानिस्तान में शो कर रही थी तो हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं जावेद अमर खैल
तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैंने गाना गाया था, मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने प्रोग्राम वो यूट्यूब पे पढ़ा होगा, वो भंडार विद नजीबा के उसमें गाया था मैंने। काबल तजमा काबल खजे दे बयानर आज़म, ये नगमा बहुत अच्छी सिंगर है, उनका पुराना गाना है, मैंने दोबारा गाया। तो उसने कहा कि नजीबा तुम्हारी आवाज़ मर्दों जैसी वो छोड़ दो, तुम शक्ल तुम्हारी लड़की जैसी है लेकिन गाना जो तुमने गाया मर्दों जैसा, और मेरी नकल भी उतार रहा था कि तुम इस तरह गाती हो। अब मैं आपके सामने, मैंने अपनी इज़्ज़त अफजाई की है तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। पहले ही बता दिया। हाँ मैंने सच बता दिया भाई। तो आप गिटार अच्छा बजा है, मेरी आवाज़ अच्छी है निकले में क्या मतलब गिटार के साथ कौन सा गाना गा सकते हैं इंडियन? ताकि आप मुझे प्लीज बताओ कि कितनी बेसुरी कितनी वो आता है तेरे धोखे ने सजना। शाबाशे। मैं वो पंजाबी डरे नहीं, पंजाबी उर्दू का कौन सा तेरा नाम बताऊं किसको? नहीं नहीं कुछ आसान सा तेरे बिन नहीं कैसे भी है। आतिफ का कोई भी गा। आतिफ का या आदत गा लें या फिर वो गा आदत। तेरे आतिफ का मुझे नहीं आता। तेरे बिन आतिफ अच्छा ऑफ कोर्स मुझे पसंद है सिंगर, लेकिन उनसे गाने मुझे नहीं आते। मुझे गज़ल आता है। कौन सी? वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। नहीं नहीं बहुत पुराना। ये मशगला है किसी का न जाने, आपको पता है ये गज़ल? जी सुन रहा हूँ मैं। नहीं आपको पता है इस गज़ल के बारे में? नहीं पता, आपने सुनी नहीं। ये मशगला है किसी का न जाने क्या चाहे, न फासिलों को मिटाए ना फैसला चाहे, ये भी है। अब आपने सुनी ये गज़ल? फिर दूसरा वो गाए ना जो नूर जहाँ की गज़ल है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हाय हाय इतना मुश्किल नहीं, मतलब जो मिल जाए वो तो देखिए। हाँ, उनकी एक पंजाबी का सॉन्ग है, जी मैं हो नहीं जदू होली जई लेने मेरा ना, जदू होली जई लेने मेरा ना, मैं था मर जा। क्यों हंस रहे हैं? ये हंस रहे हैं। आपको पता है आप बिल्कुल ठीक आ रही हैं। ये गिटार नहीं बजा रहा मेरे साथ, मैं शो कर ही नहीं रही। ये नहीं दोबारा करेंगे हम। जॉन से मैं इस बीमारी में मतलब सुर में गा, आपने गिटार ही नहीं बजाया मेरे साथ। नहीं हाँ या इसके साथ गिटार आप शौक में चले गए। आप वाकई में सही गा रही थी। क्या? नहीं ये सुर मुझे मिल नहीं रहा ना, ये शायद सुर है ही नहीं। मेरा सुर इतना ऊपर है कि पीछे रह गए गिटारिस्ट, देख ले। नुसरत साहब के बाद अब आप ही हैं। उड़ाने मजाक, मैं फिर भी ये गाना गाऊंगी। ठीक है। जदू होली जईले नहीं मेरा ना, जदू होली जईले नहीं मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। ओके इसको ठीक कर लें। हाँ तो बताओ कितनी बेसुरी, कितनी बेतालीम और कितना मुझे रियाज करने की। एक सिंगर ने मुझे कहा था आप 20 साल रियाज करेंगी। नहीं आप गा तो सकती हैं। अच्छा। अभी आप बहुत लो स्केल से गा रही थी। हाँ। लेकिन वो ठीक था, मतलब आप और इसमें प्रैक्टिस अब मैंने अपनी आवाज़ से जितने लोगों को बोर किया कि ये अपना गिटार बजाना भूल गए, उनको सुर ही नहीं मिल रहा, आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में कोई गाना सुनाएं ताकि इनको सुर मिले, उनकी जो देखने वाले हैं उनका भी मूड थोड़ा सा अच्छा हो। आई एम सॉरी, मैंने ये कोशिश की, सॉरी। ओके वो पंजाबी है। देखिए पंजाबी गा दे। डी शार्प माइनर पे है, डी शार्प माइनर। वो वाली कत्ल कर रहे हैं, ये अदा ये नज़ाकत। ठीक है नहीं नहीं वही करते हैं, ले लेते हैं जी। शगुफ्ता इस्लामाबाद। हाँ ले लेंगे। हेलो लाहौर, सॉरी लाहौर। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी शगुफ्ता जी, खुश आमदीद। संगई तासो ठीक ठाक तासो खस्ता आवाज लगभग गालम हुई। थैंक यू शगुफ्ता, देर ज़्यादा तमन्ना दस्तखान यो बला गाना मोए मता सुना खान दे करना दीना पता लगी जमा आवाज सुम रखा है ना। नूर संगई तासो खई जी प्रोग्राम गो रही अल्हम्दुलिल्लाह जी गोरू। थैंक यू वेरी मच जी शगुफ्ता जी। मंग बता जमा आवाज को दोना खाना देखो बिलाल आवाज के बताओ से संदर्भ मंगो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मजाक उड़ा रही हैं, लाहौर से कॉलर को कॉल की किताब की आवाज़ बहुत अच्छी, और गाना गाएं और हंस रही हैं मुसलसल हंस रही हैं। कोई नहीं वैसे होता है ना शुरू क्या करें, यह हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। जी बिलाल
तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, ते मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगे, ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगे। एक गम तू सी देता सौ गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। हुण रातां नू यादां दी छाने बह के मैं तस्बीह करां तेरा नां लैके। थक गईयां सारे मैं दुखड़े सके, आवेंगा मुड़ के गया सी तू कह के। तेरी गुंजर अखियां विच सावन लगाया, ते मैं हंजुआं दे बारिश विच प्यार बहाया। तेरे धोखे ने सजना, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, ते मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो सॉरी क्योंकि कुकिंग कर रहे हैं ज़की और मिर्चें जलाए जा रहे हैं और हाँ बस आपकी हिम्मत है कि आप गाए जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं उन्हें ये बोल रहा हूँ कि मुझे मिर्चों की वजह से काफ़ी आई नो मेरे गले पे मिर्चें ये लग इसने रही साजिश की है, हैं। मेरे खिलाफ भी साजिश की और आपके खिलाफ भी साजिश की है। प्रोग्राम के बाद हम इसकी खबर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह। जनाब ज़की आपने मिर्चें फुल जला ली और भी जलानी है? मैडम मैंने डिश मेरी रेडी होगी, तुम डिश तैयार है। हाँ और दा बच्चों पर खबर था मिर्चा दा खूब मिसाल नहीं आपने साजिश की। अभी प्रोग्राम के बाद पूरी इंक्वायरी होगी। शामिल सारा जहां है। हाँ सारा जहान मुझे लगा हर जरे जरे की ये। हाँ हाँ तो ये अब चिकन विंग्स आपने रेडी कर लिए? हाँ डिश तैयार है। हाँ, एक बात पे आपकी माफ़ी हो सकती है कि प्रोग्राम के बाद हम खाएंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर मज़े के हुए तो हम फिर रिएक्ट नहीं करेंगे, आपके ऊपर केस नहीं करेंगे मैं और बिलाल, अदरवाइज तो आप गए। ठीक है खामखा सिंगर ना बिलाल देख अपना सा ट्राइब होगी इंशाल्लाह या एग्जैक्टली खामखा विंग्स बस मैं माफ भी बरा के खैर। ओके जी बिलाल बहुत अच्छा लगा आप प्रोग्राम में आए और आई एम सॉरी अगेन अब आपको भी खांसी लग रही है। मेरे वायरस वहाँ नहीं गए, ये सिर्फ मिर्चों की वजह से। हाँ मिर्चों का है। आप क्या सुना रहे हैं? ठीक है और पिया। अच्छा ओके आहा किस स्केल से करोगे? हाँ उससे एक स्केल डाउन हाफ नोट नीचे कर लेना। बस रिदुन को द बिलाल दी खैस्ता सॉन्ग से चिकम ने प्रोग्राम वाइंड अप गो जी बिलाल। ओरे पिया है ओरे पिया ओरे पिया बाज यहाँ है साजिश में शामिल सारा जहाँ है ज़र्रे ज़र्रे की ये इल्तिजा